بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدنا الماء رب اشرح لي صدري ويسر لي امري سورة نجدا سبق روان نلا ایمان مبارک الاول د ایمان لغوي معنی بیا د ایمان اصطلاحي معنی کې پنځه مذهبونه نو هغه پنځه مذهبونه دا بیان شو پرون سبق کې موږ د قدریو پنځم مذهب ویلو چې هغه چې ایمان د معرفت هم د خدا خبره د ټول علماء کرام په نسبت باندې صحیح نه ده ځکه ایمان صرف د معرفت هم نو پکار ده چې يهوديان ته مؤمنان ویل شي لکه الله تعالی د مبارک فرمای يعرفونه كما يعرفون ابناءهم دا شان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خلکو پیغمبر سلام پیژندو ولکه تصدیق بنا کوم نو هغه ته کافران ویل شي د مؤمنان ورته دی ویل شي الله تعالی د مبارک فرمای وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا بیا دا دي چې و د معرفت او د تصدیق په منځ کې فرق دغه شان دي د یقین او د تصدیق او د اعتقاد په منځ کې فرق نه چې دا تصدیق او په معرفت کې فرق داره چې تصدیق دا امر کسبی دی یعنی دا فعل کسبی دی په خپل اختیار سره حاصلېږي او دا معرفت دا امر اختیاري نه دی دا په خپل اختیار سره حاصلېږي مطلب ته یوسف تو کوي دا په خپل باندې پیژنګلو شو نو دا تصدیق چې امر اختیاري دی فعل اختیاري دی د دې وجنه او د مصدق په تصدیق سره کې دا په اختیار سره کېږي د دې وجنه لري کوم کې ته ثواب ملاويږي او دغه تصدیق د ټول اعمالو د لپاره جوړ شوی دا چې اعمال به هله قبليږي چې کله د دې انسان تصدیق قلبي موجود بیا دا خبره چې وکړه چې ایمان دا امر کسبی دی فعل اختیاري دی امر کسبی معنی یعنی فعل اختیاري دی بنده په خپل اختیار سره چې مصدق دای تصدیق وکي دی بل کس په خبره باندې او د په ذهن کې فضل کې دا خبره مضبوطه شي د تصدیق وکي د تصدیق نو په دې خبره باندې وایي اعتراض نن سبق کې دا دوه خبرې پرون سبق کې شوې یو دا خبره چې دا ایمان دا تصدیق دا فعل اختیاري دی یو دا خبره شو او دویم دا چې دا فعل معرفت دا ایمان ځکه نه دی چې دا معرفت دا یو امر اختیاري دی دا غیر اختیاري دی نو بلې دوه خبرو باندې اعتراضات دي نمبر 1 خبره دا ده چې دو پرون سبق کې دا ویلو چې دا تصدیق دا اختیاري سیز دی اختیاري فعل دی نو بلې باندې اعتراض ده چې تصدیق ایمانی او تصدیق منطقي دا دوه یو سیز دی یو تصدیق ایمانی لکه کوم د زړه مسله باندې موږ یو دا تصدیق ایو تصدیق منطق کې موږ ویلو علم په دوه قسمه یو تصور او یو تصدیق ویلو کنه موږ نو هغه تصور او تصدیق دا د علم قسمونه دي نو چې تصور او تصدیق دا د علم قسم شو او علم دا یو عارض دی علم د کیفیت نفسانی نوم دی د کیفیت نوم دی او کیفیت عارض دی نو ګوره علم هم عارض شو او الته کې فعل هم عارض دی نو چې تا وی چې لکه پرون سبق کې دا مونږ ته وی چې دا تصدیق دا یو فعل اختیاري دی تصدیق فعل اختیاري دی او دلته کې استاد ثابت کړل چې تصدیق منطقي او تصدیق ایمانی دا دوه یو څه دی او تصدیق د علم قسم دی او علم چې د کیفیت نفسانی دی او کیفیت دا عارض دی نو دا دوه د یو بل قسمین شو دا علم کیفیت او علم د کیفیت هم دی نو کیف او فعل دا خو دوه د یو بل قسمین شو او دا د یو بل زید وی د یو بل څه وی زید وی نو تا پرون مونږ ته وی چې دا فعل اختیاري دی نو دا دی فعل ثابت کو سری ثابت کو فعل اختیاري ثابت کو دا تصدیق او دلته کې دا مونږ وایو چې دا تصدیق منطقي دا د علم قسم دی او علم کیفیت نفسانی نوم دی او کیفیت دا یو عارض دی دا خو د یو بل قسمین شو قسمین د یو بل سره متباین وي د یو بل سره او دلته کې دا دواړه یو شاندار کړل واښ په بلی باندې او دا هم دی کنه بل دا چې دا تصدیق دا غیر اختیاري حاصلېږي دغه تصدیق منطقي چې کوم نه دا غیر اختیاري حاصلېږي ځکه کله زمونږ د یوسف په ثبوت کې یا په سلب کې زمونږ شک دی نو موږ دوه دغه یو ځای کو لکه موږ وایو چې عالم متغیر دی او کنه دی د عالم حادث دی کنه دی
نو موږ وای العالم متغیر او كل متغیر حادث. نو چې کله دا دوه دغه ته یو ځای کې دا دوه کلیات یو ځای کې نو فالعالم حادث دا ته حاصلېږي کته غواړي او کړه غواړي کستا په اختیار کې او کني خدا دا بل فالعالم حادث چې دا معلومي لکه پوه شو به معنی ها په دې باندې پوه شو به دې تراز باندې نو جواب ورکړل چې ټیک تا دا تصدیق چې نه دا خو امر تصدیق دا امر دغه دا کسبی نه خو د دې کې دا کم آلات دي او د کم ذریعو په ذریعہ سره موږ د تصدیق حاصلېږي هغه ټول اختیاري دي مطلب قوت عاقله غي طرف ته متوجه کول یا دوا مقدمات یوځای کول داغه په صحیح طریقې باندې هغه مقدمات په جندل نو دا ټول جنین دا کسبی او اختیاري دي د دې وجنه د تصدیق ته دا دغه ویل دي افعال اختیاري ویل لکه پوه شو به معنی وګوره دی ته بیا ود وای هدا دغه پرون سبق مونږ د دې شروع کړه دغه ځین دغه وای هدا ما ذکروا بعض المحققین وای دا مکه چې کوم تعریف ذکر شو دا تصدیق چې دا تصدیق دا امر اختیاري دی کسبی دی دا مصدق په اختیار سره ثابتېږي او معرفت چې نه دا په غیر د قسم نه حاصلېږي لکه پرون مونږ ویلو چې یو سړی خپل نظر یو سیسته وګرځي نو دا پته ولګي چې دا پلان کې سیس دا پلان کې معرفت ته تاسو چې کده غواړي او کنه غواړي معرفت و حاصلېږي هذا ما ذكره بعض المحققين من ان التصديق ان تنسب باختيارك الصدق الى المخبر دا نسبت کې په خپل اختیار سره د صدق د مخبر ته حتى لو وقع ذلك في القلب من غير اختيار کله دا پس لکه واقع شي په غیر د اختیار نه نو لا تصدیق نه بلکې معرفت ته لم يكن وهذا مشكل او دا خبره چې ته کنه چې دا تصدیق د اختیاري سیس ده دا خبره مشکله ده ولی لان التصديق من اقسام العلم ذکر تصدیق د علم د اقسام نه ده تصدیق د علم د اقسام تصدیق منطقي او تصدیق ایمانی د باندې شي ده او په منطق کې موږ ویلي چې علم بدفقه زبر یو تصور ده او تصدیق ده او علم وهو من كيفيات النفسانيه او دا علم چې د کیفیت نفسانیه نوم دي دون الافعال الاختياريه دا افعال اختیاریه نوم نه ولی لان اذا تصورنا النسبه بين شيئين کله چې موږ تصور وکړو د نسبت د دوه سيزونو په منځ کې جدي دی او بل سره نسبت ثبوتی ده او کسلبی ده وشککنا موږ شک وکړو په انها بالاثبات او بالنفي دلیل باندې بل سره نسبت اثبات ته کړه نفي ده ثم وقيم البرهان على ثبوتها او بیا قائم کړي چې دلیل د دې په ثبوت باندې نو فالذي يحصل لنا هغه چې موږ ته حاصلېږي هو الاذعان هغه یقین دی والقبول او قبول دغه نسبت لنا وهو معنى التصديق او دغه معنی د تصدیق او د حکم د اثبات او د اقرار ټول یو شی دی دغه ایمان لکه پوه شو به باندې نو اوس جواب ورکړي چې نام ټیک ته لکه ستاره خبره چې کم ده کنه ته چې تیر دا غیر اختیاري دی نو دغه صحیح ده خدا دا موږ ته چې په دې کم د دې کم اسباب په ذریعه سره چې موږ ته د نتیجه حاصله شوې ده لکه اسباب په ذریعه سره چې موږ ته نتیجه حاصله شوې ده ناغه اختیاري دي لکه قوت عقله طرف ته متوجه کول او دغه شانتي اشکال اربعه دغه نتایج رعایت ساتل دا ټول د بنده په اختیار کې دي د دې وجه نه ایمان حاصلول طریقه دا اختیاري شولا او په دې اعتبار سره الله تعالی بندگان ته دا مکلف کړی انعام تحصيل تلك الكيفيات حاصل اول دغه کیفیتو يكون بالاختيار لا باختيار سره په مباشره الاسباب په اسباب په ظاهرول وصرف النظر او اړول د نظر ورفع الموانع او موانع رفع کول دا ټول کارونه چې دا اختیاري دي د دې وجنه د تصدیق تا اختیاري ویل شوی دی او بهذا الاعتبار او په دې اعتبار سره چې دا تصدیق یو امر اختیاري دی په دې اعتبار سره یقع التکلیف بالایمان واقع شوی دی مکلف کول په ایمان سره یعنی بنده الله تعالی چې دا بنده په ایمان سره مکلف کړي لري وجم دا چې دا امر اختیاري دی امر اختیاري نه الله تعالی بیا بنده په دې باندې مکلف کوو وکانه هو المراد او دغه گویا کې دا مراد به کونه کسبيا اختیاريا ولا يكفي في حصول التصديق المعرفه او کافی نه په حاصلول د تصدیق صرف معرفت لانها قد تكون بذلك زکدا د معرفت بغیر د تصدیق نه حاصلېږي نعم يلزم په دې سره دبل اعتراض جواب ورکړي اعتراض دا چې دا مخکې وي چې معرفت تعریف کې تا دا وي چې معرفت دا یو غیر اختیاري دی او ته چې معرفت ایمان څنګه نه چې دا یو غیر اختیاري بغیر د قسم نه حاصلېږي
نو کچرته دسی یو معرفت وو چې په کسب سره حاصل شو نو بیا خو هغه ته ایمان وای نو تا ولې د معرفت نه انکار وکړو مطلقاً چې د معرفت د سره ایمان نه لکه پوه شو به معنی یعنی مخکې سبق ویل چې معرفت ایمان نه تصدیق ایمان دی او معرفت ایمان نه دی ځکه معرفت په ذریعه سره انسان چې دا مؤمن نه ګرځي او بیا د ایره پر دلیل چې معرفت دا چې نه دا بغیر د اختیار ناصريږي لکه ته یو سیستو وګوري نو تا ته پته لګي چې په کتلو پر نظر په واقع کېدو سره ته پته لګي چې دا کتاب دی دا کاپی دی او دا قلم دی او دا انسان دی دا حیوان دی دا د څه په دې په کتو سره ته پته لګي نو تا د دین نه انکار وکاو کو چې دا امر غیر اختیاري کچته دا امر اختیاري شي نو بیا خو به دا ایمان جوړېږي شي نو تور ته بیا ولې مطلقاً انکار دی ولې وکړو نو وای چې کله په دغه سره حاصل شو په اختیار سره حاصل شو نه ته بیا معرفت نه وای بلکې بیا ورته یقین بیا ورته ایمان وای بیا ورته سوي ایمان ورته بیا ورته سوي ایمان ورته وای بیا ورته دغه تصدیق ورته وای معرفت بیا نوم نه معرفت بیا نوم ځکه منل او منل چې دغه ایمان ته ویل کېږي تصدیق ته چې کله هغه په غیر اختیاري حاصل شي نو په دغه وخت کې تصدیق او معرفت وای چې کله په اختیار سره حاصل شي او په کسب سره حاصل شي نه هغه بیا معرفت نه وای بلکې بیا ورته سوي تصدیق ورته وای ته ایمان د دغه دی واښو به معنی نو بیا په اعتراض دار چې لکه دا خبره خو جو د پیغمبر علی السلام په زمانه کې کافر ته معلومه و خپل اختیار سره غو د کړو د پیغمبر معلومات کول چې لکه دا پیغمبر دې کنه معجزات طلب کول یو څو بل څه هغه ته بیا ول کافر ویل شوی دي نه هغه ته کافر ته ویل شوی دي کنه چې هغه د ضد او د عینات د وجنه د پیغمبر تکذیب کړی دی انکار کړی دی داسې اعمال کړی دي چې هغه د وجنه دا ظاهريږي چې دا علامات د تکذیب دي نه هغه ځکه کافر شوی دي هغه پوه شوی نو نعم دا جواب دی دغه اعتراض نه چې مخکې تاسو ویل چې معرفت دا د ایمان ځکه نه دی چې لکه انکار ته ځکه کړی چې دا بغیر د کسب او اختیار نه حاصلېږي نو که په کسب او په اختیار سره حاصل شي نو بیا خو په کار دی چې ته مؤمن وې نو تعالی مطلق ویل چې معرفت ایمان نه انداولي نو انعام ټیک تا او يلزم لازميږي ان تكون المعرفه الحقيقيه چې شي هغه معرفت کم یقیني دی المكتسبه بالاختيار چې پیدا کړل شوی دی کسب کړل شوی دی په اختیار سره تصدیق ولا باس بذلك او باس نشته بریږي لانه حينئذ ذک په دغه وخت يحصل المعنى الذي حاصلېږي هغه معنی يعبر عنه بالفارسيه بغربيدن چې تعبیر کولای کېږي دا غینه په فارسی کې غربيدن منل او دغه منل چې د ایمان تعریف دی وليس الايمان والتصديق سوى ذلك او نه ایمان او تصدیق علاوه د دینه مطلب دا نه کنه و چې معرفت به دا په هغه وخت پورې او کله چې د په کسب اختیار نو کله په خپل کسب او اختیار سره دا اومنو دغه د منلو دغه د ایمان او دغه تصدیق وي نه دا بیا معرفت نه ګرځي نه پاتې کیږي بلکې تصدیق وي لکه پوه شو به معنی بیا دا خبره چیرې دا غوجو کافرانو ته حاصلو نو بیا د پیغمبر اسلام د زمانه کافرانو ته ولې کافر وې معرفت او حاصل او په خپل کسب سره دا معرفت حاصل کړو ګرځیدل چې پیغمبر وې نه چې پیغمبر دې کنه او د معجزات دا ټول ارڅ به دکول ووصوله للكفار المعاندين المنكرين ممنوع او حاصل الذي دا کافرانو لپاره چې کوم معاندین دي ضد کوونکي دي منکرین دي ممنوع دي وعلى تقدير الحصول په تقدیر د حاصلولو د ایمان مطلب کله د حاصل شي نو فتکفیرهم بیا د کافر کړدول یکون بانکارهم باللسان دا د دې وجې نه چې د په جواب باندې انکار کو و اصرارهم على العناد او بدی عناد زید او اختلاف باندې همیشګری کوله والاستكبار او تکبر کو وما هو من علامات التكذيب والانكار او هغه چې نور علامات تکذیب او د انکار موجود دا غي د وجې نه دو کافر ګرځېدل لکه پوه شو به معنی بس ته د دې پورې پروز کلمنګ هم امتحان دای د رسول الله ورته پروز کرنے تاریخ لیکل دی په 9 تاریخ باندې دا رسیدلو او الحمدلله په دې کال کې موږ دغه د دور ورسو